بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو سرور ستاسو کشر ستاسو بچی لب خان شرپو دا اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه خپلېغه. ګرانو اوریدونکو خالد منصور یو وار بیا د خپل مصروفیاتو په وجه باندې یقینا یو هفته ډېره زبردست ډیوټي وکړي او زه کوشش کوم چې په کوم ورځ غني چې زما موډ ټکی نو ځان دمه خو دمه کېدل ډېر ګران دي. نن هم یو شمېر ویډیوګانې کړي دي او سار شي 9 بجې وتلي وو او بیا کومه د پی ټی آی احتجاجي ډي چوک ته تګ درنه وه ریلي وه نو د هغې ریپورټینګ هم کو نو په دغه کې هم مصروف وو. او بهرحال نن انټرنیټ بند دی د خلکو چې کوم دی نو مواصلاتي نظام برخم دی چا وی بي ان لګولي وي نو هغوی چې کوم دی نو څه ناڅه کتی شي. خو ګران اورېدونکو خو زه د دې ځای په سکول خبره کوم، د دې ځای په هسپتال خبرې کوم، د دې ځای په بله مسله خبره کوم، په ګیس خبره کوم. ګیسونه نشته د سره ماچس تیلې نه لګوي. ما ته نن د زما یو ملګری دی اسحاق بی هغه ما ته د کور د کچن ویډیو رولیږله نو هغه پې د ماچسو ډبې ختم کړی دی خو یو تیلې چې کوم دی نو د ګیس دغه نه لګو. نو دغه شانتې بجلي خو د سره نشته مراوره تلې ده. نو په دې به موږ اړې خبره کوو چې سیاستدانان د خپل انتقام نه، د خپلو مسلو نه او د خپل جنگ نه او د خپل انا او ضد نه راوځي. تر کومې چې دوی د خپل ضد او انا نه نه راوتلي تر هغې موږ او ستاسو خبرې بس دي چې یاره سړک خراب دی، په منګا درګۍ کې د کاڼي نه سرب جوړېږي، په منګا درګۍ کې د کاڼي نه سرب جوړېږي. په ضلع چارسه کې اتایي ډاکټران دي نن چې کوم دوی چاپه واخلې شوې ده وارننګ یې ورکړی دی راشه خو تودېږي وارننګ یې ورکړی دی. ما تپوس وکړم د دې څه دپه نشته وارننګ پکې سي. یو سړی به د اتایي ډاکټر به لیسنس به ورسره نه وي خلکو ته به انجکشن یې وایي او ته به هغې له وارننګ ورکې. خو ګران اورېدونکو نن د اخم خبر دا دی چې چاته د سپری ضرورت وي نو ډیچو دفتر ته ځئ چې کم کلي کې ماشي وي یا د ډینګي کیسونه رامخې ته شوي وي یا خطره وي نو سپری راغلی دا یو کار شوی دی. دا ما په دې کال کې ولیده چې یاره 400 ده د ډینګي دپاره د ماشو دپاره سپری راغلی ده. نو ډیچو دفتر ته ځئ هلته کې خپل درخواست ورکوئ ستاسو کلي ته به ګاډي درځي او سپری به کوي. نو دا یو ښه خبره ده. معلومات به در کومه د چا بچیان تللی دي، د چا مشران تللی دي، ډي چوک ته تللی دي. حالات ډېر خراب دي او راتلونکي 72 ګنټې 2 ګنټې ډېرې مهمې دي او خطرناکې هم دي او د دواړو دپاره د پی ټی آی دپاره هم او د وفاقي حکومت دپاره هم چې په دې 2 ګنټو کې څه کېږي دا ډېر خطرناک دي ځکه چې اسلام آباد ته پوچ طلب شو. د 245 شک لاندې پوچ چې کوم دی هغه اسلام آباد ته راوغوښتی شو. رینجر رالل او پولیس چې کوم دی نو کمپرومایز ډایرکټ هغه تشدد. خبره دغه ده چې پرون هم خبره ترې خالد منصور دی په دغې باندې کړی وی چې کومه د پی ټي ایم دلته کې یوه جلسه وه او په هغې کې ملغو تلغو شو او پولیس هغې کې وال ټکول کړو. هغې کې بیا یو لیټر چې کوم دی په سوشل میډیا باندې جاري شو او بیا زموږ د صوبې دغه حکومت چې موږ له پسترو کې خورې چې نو هغوی دغه خبره کوله چې دا وفاقي حکومت وکړو. نو چې ته نن پنجاب ته ځې دومره زورورې ځان کې طاقت وینې نو د پنجاب پولیس تا په دې پښتونخوا کې ولې پرېښودل؟ دلته هم ستا پښتانه کنه خو نن د پی ټي آی یو ورکر هم زخمي شي نو زه خو به خپل ځاني خپیم او د دې ذمهوار به چې کوم دی نو بیا همدغه وزیر اعلی وي چې تا په دلته کې په پی ټي ایم باندې کم الغو تلغو وکړو ستا پولیسو پې وکړو نو هغه ته په وفاق څنګه ورړی. نو دا نه ډي چوک ته رسېدل چې کوم دی دا ډېر خطرناک دي د ورکر لپاره هم د سیاسي لیډر لپاره هم د وفاقي حکومت لپاره هم خطره ده او د پی ټي آی دپاره هم خطره ده. خو تاسو ته به زه لږ معلومات در کومه چې دې وخت کې ډي چوک ته ټولې لارې بندې شوي دي بلکل د تګ سیستم نشته دی. اسلام آباد بلکل سیل کړی شوی دی. یو 2 راستې کلو لارې به کلو وي خو هغه هم ډېر لرې کلو دي. کنټینر چې کوم دی د 20 فوټو پورې اوږده په هوا کې 20 فوټه په هوا کې لګولي شوي دي او په څه ځای کې چې کوم دی نو 30 فوټ ته رسېدلي کنټینر یې لګېدلي دي. تاسو زما دې خبرو ته غوږ کېږئ چې نن د احتجاجي درنې نه قام ته څومره پیدا ده او خزانې ته دې څومره پیدا ده او دا اصل مسله څه ده په دې هر څه باندې به زه نن تاسو پوهومه. فیصل مسجد او دا ټولې لارې اسلام آباد کې چې څوک دي نو دا ټولې لارې بندې دي.
موټر سایکل په کچو لاره استعمالي او پاغي باندې زی د گرفتارو سلسله خوم روانه ده. دغه شانتي چې کوم دینو زه په زه خندقې کولو شوي دي. موبایل سرویس په مکمله توګه بند دی. انټرنیټ خوم بند دی. څه ځینه چې کوم دینو هغې کې خو کیبل هم بندې شوي دي. ټلویزیون چې کوم دی هغه هم نشه کتلی، هلته کې کیبل یې بندې شوي دي. ټي وي کورج چې کوم دی هغه هم ډېر زیات ګران دی. چا سره چې وای فای وي نو هغه به ټي وي ته ولیږي. اډیاله جیل چې دی هغې ته غونډې لارې بندې شوي دي. د پرون نه چې کوم دی یعنې د نن نه نجي سکولونه هغه بند کړي شوي دي. دغه ځای سره چې کوم نږدې کلي علاقې دي ضلعې دي نو هغې کې نجي سکولونه بند شوي دي او په دې باندې بند شوي دي چېرې لارې ټولې بندې دي نو ترانسپورټ هر څه بند دی نو په کومه به ځي نو دغه سکولونه بند شوي. دا وره ښه د دې احتجاجونو نه او د وفاقي او د صوبایي حکومت د انا او د ضد په وجه باندې سکولونه بند دي. نجي سکولونه دغه شانتې لارې بند دي. 500 پورې ګرفتارۍ شوي دي. اوس چې کوم دی نو 10 ګرفتاره شوي او د عمران خان صاحب دواړه خویندې چې کوم دی نو هغه اوس یې ګرفتارې کړي. 7 بجې کې دغه ټیم کې ګرفتارې کړي. ښه میټرو چې کومه ده نو هغه مکمله هغه بنده کړې ده. نو کم نوکر پیشه خلک چې دي هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی. په څه ځای کې چې کوم دی نو میټرو بحال ده. لاهور نه چې پنډۍ ته کمې لارې دي هغې باندې هم کنټینرې لګېدلې دي هغې هم مکمل بند کړي دي. دغه شانتې په 4 ښارونو کې د په 144 لګولې ده. اولته کې چې کوم دی نو رینجر چې کوم دی نو هلته کې تعینات کړي دي. دې سره ګرانو کتونکو اورېدونکو موټروی کې خندقې کولو کړي دي. موټروی یې کندې کړې ده. هغې کې چې کوم دی کرینونه دا موټروی چې بیا جوړېږي نو د دې خرچه دا به د چا وي؟ دا به د وفاقي او صوبایي حکومت د جیبه کوي؟ کله هم نو د دې ننني ډي چوک ته تک چې کوم دی نو دا نقصانات لږ په دې خو پوهېږی پې نو زه ورته صرف وایم زما په دې کې څه کار نشته. وایم یې درته چې موټروی هغه کنده کړې ده او په هغې کې خندقې کولو کړي دي. یعنې خندقې داسې وي چې موږ غټه نیر پکې وباسو که نه غټ دغه دي خو چا جنګ خندق قیصه اورېدلې وي نو هغې کې د خندق دا لفظ راځي نو خندق یې چې کوم دی کولو کړي دي. اسلحه چې کومه ده هغه په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې اسلحه هم د ځان سره وړل شوې ده د خیبر پښتونخوا کارکنانو. ښه دې سره کارکنانو چې کوم دی نو د انسوګیس نه د بچ کېدو دپاره ماسکونه، لیندې، ټاپې او داسې نور څیزونه چې کوم دي هغه ځان سره وړلي دي. مشینرۍ دلته بیرسټر صاحب چې کوم موقف راغلی دی نو هغه وایي چې وفاقي حکومت د تشدد منصوبه جوړه کړې ده او هغه داسې سکول غواړي چې په تحریک انصاف باندې بیا داویداري وشي. دغه شانتې په موټروی باندې ورته میخونه غورځولي دي. میخونه ورته غورځولي چې ګاډي پېځي چې هغه پنچر شي. نو ځای په ځای چې کوم دی نو دغه میخونه هم په موټروی باندې پرېوتې دي. دا وګوره څومره غټ سوچ دی. ښه مسله په څه ده؟ مسله په دې باندې ده چې وفاقي حکومت ترمیم کول غواړي. صوبایي حکومت او تحریک انصاف و چې دا ترمیم ونه شي، یعنی دا چیف جسټس دورانیه کې اضافه ونه شي. بس په دې باندې لانجه ده. عمران خان صاحب چون کې د رخایه خبره ده نو د هغې کیس چې کوم دی قانوني روان دی او دې وخت کې خو سیاسي ګوند سره وکیلان دي نو د ټولو نه زیات چې کوم دی هغه تحریک انصاف سره دي او تر دې چې چیرمین هم بیرسټر ګوهر چې کوم دی نو هغه د وکیلانو مشر دی، هغه هم د دې پارټۍ مشر دی. نو دغه شانتي دا مسله ټوله چې کومه ده دا په دغې باندې ده چې دغه ترمیم ونه شي او چیف جسټس چې کوم دی نو هغه نوره دورانیه د هغه زیاته نه شي. دې سره سره مخکې به ځو نورې خبرې به سره هم په دې باندې کوم په چیف جسټس باندې خو د دغه ناکام کېدو یو کوشش روان دی چې دا ناکام شي چې پیسه چې کوم دی نو هغه دوی په هېڅ شان باندې نه مني او پیسه چې کوم دی نو هغه را نشي. نو دې ځای کې حکومت چې کوم دی هغه پوره په ضد دی چې یاره د ججانو دغه آیني چې کوم دی نو هغوی ته دغه اختیار ورکړی شي. خو دلته کې عمران خان صاحب د جیل نه چې کومه منصوبه دی پرې جوړه کړې ده نو هغه بل ورځ ویلو بیرسټر ګوهر هم بېعزته کړو او داسې ډېر چې کوم دی نو ډېرې سختې خبرې کړې وې. هغې سره کارکنانو وینه نور هم ګرمه شوله چې
عمران خان صاحب چې کوم دی په دې باندې ډیر زیات خپه دي هغه منصوبه چې کومه ده په کار وروړو دی پیری په ډیر سخت انداز کې چې کوم دی نو کارکونان هم روان دي خو ځای په ځای لاټي چارج او انسګوس سلسله چې کومه ده هغه هم د وفاق طرف نه روانه ده وفاق چې کوم دی نه پریدي او بهتره خبره ده چې د ملیشیا وزیر اعظم راغلو خدا چې هغه په خیریت سره د پاکستان نه وته زمونږه ستاسو خیر نشته دی 72 غنټې کې سکیږي خو خدا ده چې هغه د دې ملک نه وته او لاړ نو دا یو ډیره مهمه خبره ده چې هغه لاړ او په دې ضد کې رانغی خو دې وخت کې دا ټول مشکلات چې کوم دي نو دا ور عوام ته دي عوام دغه مشکلاتو په ضد کې دي او نن چې کوم دی په اسلام آباد کې داسې لوی اپریشن وی په اسلام آباد کې چې هغه ته ډاکټران اون رسیدل نو سوچو کې چې دغه اپریشن ونشوي نو داسې د مرګ جوبلي اکثر میډیا خدا خبرونه پټي خدا سي ډیر نقصان منن شي وي چې هسپتالونو کې ډېر غټ اپریشن هغه نن پاتې شوي هغه ونشوي او غیته ډاکټران چې کم دي هغه ونه رسیدل خو ګرانو کتونکو اوریدونکو میا عقیل افضل صحافي دی هغه نن یو ټویټ کړی دا ټویټ کې چې کوم ډیره مهمه خبره کړې ده چې چیف جسټس دا 28 اکتوبر باندې چې کوم دا آئینی دا خبره کیږي نو دغه اوغدا اغستو ته تیار نه دي هغه وشي زده ناخلمه خدا سه افیشلی خبره نه ده خو دغه صحافي چې کوم دی هغه الریډي د خپل خبر ذمہوار دی نو دا یو مهمه خبره ده خو چې دغه شانتو شو نو ډیر مسائل چې کوم دی هغه حل کیدی شي نو چیف جسټس چې کوم دی هغه باقاعده دغه خبره رد کړي چې دغه اوغدا ناخلمه او په 26 اکتوبر چې هغه ریټایر شي نو بس ریټایر بشي دا شانتي حسن ایوب صحافي چې کوم دی هغه دا خبره کړې ده چې راتلونکي 2 غنټې دا ډېر زیاتې خبرې دي د حکومت لپاره خو او د عمران خان لپاره خو او په دې کې چې کوم دینو امین ګنداپور چې هغه سره وسکیږي تاسو ته پته وي چې تیر کوم هغه اسلام آباد ته لاریون شو ناغې نه پچ کوم دی 8 غنټې الیامین ګنداپور غیبو خو 8 غنټې غیب کېدو باوجود هم تر نن ورځې پورې الیامین ګنداپور دغه خبره وضاحت نه کو چې دی ولی غیبو دی چرته غیبو او دی چرته ناستو د حقیقت چې کوم دینو قوم ته نوي خو دغه خبرې دی کوي او پته لګي چې الیامین ګنداپور به د دې احتجاج نه پس سکیږي گرفتاری چون کې دغه قانوني نشته دغه چې کوم 2 کیسو تاسو په دلبر نیوز کې اوریدل نو هغه دواړه کیسونو کې هغه له ضمانت چې کوم دی هغه ورکړی دی د 15م دغه پورې دلته کې چیف جسټس پېښور چې کوم دی هغه ورکړی دی نو دا یو خبره اسلام آباد کې د شپږ ورځو لپاره د 144 لګول شو خو هغه په لاهور کې چې کوم دی هغه دغه شوی ده چیلنج شوی دغه عدالت کې دغه شانتي ګوهر ایوب او پارلماني لیډر چې کوم دینو ګوهر ایوب او بیرستر ګوهر چې کوم دینو هغه دا خبرې کړې دي چې دا زمونږ چې کوم دینو ام پی ګان چې کوم دین هغه دی وخت کې اغوا کړی بلکې دا غوي بچی چې کوم دی دا دی آسن یو نوم یادېږي چې هغه د زر تر زره بازیاب کړی شي او دوی چې کوم دینو ماشومان خوم هغه نه پرېږدي نو هغه ماشومان چې کوم دینو هغه غیب کړی دا د یو ام پی زوی چې کوم دین هغه د وخت کې اغوا کړی چې هغه بازیاب شي خاډان اخبار چې کوم دین هغه وایي چې وای منیز د پی ټی آی وای منګانو چې کوم دي د پی ټی آی هغه رابطې د خپل پارټي د مشرانو سره منقطع کړي دي او پاره کې خو 2 د سره هغه نمبر باندې کړي دي 15 بیا هم رابطې کوي خو دغه و منګان چې کوم دي نو هغه د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو سره رابطې ختم کړي دي نو خو چې دغه و امنه د وفاقي حکومت سره ملو شي ناغوی بیا په دغه ترمیمونو کې هغه کامیابی دي شي سړم کې چې پلرمان صاحب سره هغه سره ودی غالبا خو دیالستی وسره سېنات کې دي نو هغه سره په دغه کې مذاکرات روانو خو ورته بیا خپل څه شرطونه خودلو نو هغه شرطونه چې کوم دی هغه نه دي دغه شوی ځکه چې هغه کې وی سېنات مو دوا هغه کې وایس چیرمنیم و هغه کې گورنریم و دا شانتي زراعي چې کوم خبره کوي نو هغه نه دي کړي خو دغه د شک دا اظهار کیږي چې دا وې منګان چې کوم دی نو دا هغه دغه شوی دی سیټ تشوی دی خو وزیر داخله چې کوم دنن بیان ورکړي محسن نقوی
چې وزیر اعلی صاحب علي امین ګنډاپور صاحب ته لاول پاکستانی د هغې نه پس چې کوم دی بیا د یو سیاسي ګوند مشر یا کارکون یا عهدیدار نو د پاکستان په خیاس باندې د عمل ته وګوره او دا کوم وسله را روانه ده یا دا کوم تصادم طرف ته خبر روانه ده نو د ستا کسانو سره وسلې دي او موږ چې څومره پولیس په اسلام آباد کې تعینات کړي دي نو هغوی سره وسلې نشته دی خو دا یاد ساتئ چې رینجر هم راغلی دي او پاک پوج چې کوم دی هغه هم د سبا پورې کمانډ حاصل کړی دی او دې وخت کې د 245 شیخ لاندې چې کوم دی نو په اسلام آباد کې پوج هغه تعینات کړی شوی دی خو ډي چوک او علي سره چې کوم دی نو عمران خان دواړه خویندې هغه موږ څنګه ذکر وکړو هغه گرفتار شوي دي وسره 14 نورې زنانه چې کوم دی هغه هم گرفتار شوي دي دغه شانتې د شیلنګ سلسله هم روانه ده خو نن د خواجه آصف چې کوم بیان راغلی دا ډېر مهم دی او ډېر سخت بیان یې ورکړی دی هغه وایي چې په دې ملک باندې اسرائیل حمله کول غواړي خو عمران خان د اسرائیلو علاکار دی او هغه ول دلته کې کار کول غواړي نو هغه د ملک ته د نقصان رسولو یوه خڅه کوي او دغه خڅه به موږ ناکامه کوو دا خواجه آصف چې کوم دی وزیر دفاع دا دغه بیان دی او دا ډېر سخت بیان دی دې بیان ته لا تر دې وخته پورې څه جواب نه دی ویلی شوی خو هغه وایي چې دا د اسرائیلو دلته کې علاکار دی او دا مخکې هم داسې خبرې د مولانا فضل الرحمن صاحب طرف نه شوي او مخکې هم راغلي خو دا نن چې کوم دی نو هغه دا بیان ورکړی دی ښه دې سره چې کوم پترو روان دی تاسو ته پته ده چې نن د 400 نم غټ جلوس تللی دی او بیا د ام پی ای خالد خان مومن زیم په قیادت کې چې کوم جلوس د زیم نه تلو نو د هغې ما خپله کور کړو کافي تعداد کې خلک راغلي خو ما کارکنانو سره لیندې ولیدې ټاپې ولیدې ماسکونه مې ولیدل مالګې ځان سره راغستې وه هغه ټول ضرورتونه چې کوم دغه کې استعمالیږي انسوګیز کې نو هغې د ځان سره وړو ارسه د ځان سره چې کوم دی نو راغستی نو هغه ډیر په دغه باندې لاړل په جوش او جذبه کې چې کوم دی خو بوډاګان پکې خوم ډیرو الله دې په خیر رو رسي ځکه چې سپینګری پکې خو ما و چې په ټي وي کته نو ډیر عجیب شان شلنګ روان دي او د دواړو طرف نه چې کوم دی په یو بل فترو روان دي نو یو اس پی پکې هغه خصخ زخمی شوی دی خدي وخت کې کوم اتاتاټ چې کوم دی وزیر اطلاعات هغه چې کوم بیان ورکړی دی نو پاکستان ته د 12 ملکونو مشران را روان دي د معاشي بهترۍ لپاره پاکستان ته راځي او په داسې حالات کې احتجاج کول چې کوم دی نو دا د عمل سره زیاتې دي ناروا ده د احتجاج نه دی ولاړ دغه شانتي یو بل وفاقي وزیر مصدق ملک هغه وی چې په 2014 کې داسې کنټینر اخودې شوی تاسو په دې چې 126 دن کومه درنه شوی نو هغه ټیم کې د مسلمان لیگ حکومت او هغه ټیم کې کنټینر ورسه دغه ټیم نه روان دي چې نن تیل اسمان ته رسی او روز تر ورځې ګرانی په دې ملک دغه کیږي په دې ملک 40 غنټې بس صرف درنې دي احتجاجونه دي او دغه غوبل دی بس د غوبل ملک ته جوړ کړی دی او دغه دی چې سو وسایل دي لکه نن تاسو سوچو کې چې موټر وې کې خندقونه نن په زرګو کنټینرې د دې به کرایه ورکوي په زرګو کنټینرې په زرګو پولیس خلکار د دوی ډوډۍ چې ایکسترا چې کم دی د دوی به بل پاس کوي رینجر پاک پوج د دې به بیلونه پاس کیږي خو بیا د دې ځای نه زموږ د پښتونخوا کرینونه امبولانسې ریسکیو دا د دې سره روان دي دا تیل استعمال دا نو هلته وفاقي حکومت بله خرچه کوي صوبایي حکومت بله خرچه کوي قام ته څه پیدا ده ضلالت ګراني لوډ شیډینګ بدامني لاقانونیت او بیروزګاري موږ ته هېڅ پیدا نشته بهرحال تاسو خوشحاله موږ هم خوشحاله ژوند دی ډېر هم تېر که لږ شانتې پاتې دی نو دغه یو صورتحال دی ښه جماعت اسلامي امیر چې کوم دی نو هغه حافظ نعیم الرحمن هغه د وزیر اعظم سره ملاقات کړی دا ډېره ښه خبره چې ملاقات یې کړی خو دا ملاقات یې ده کړی چې په 2 اکتوبر باندې یوم فلسطین سره د اظهاریه جختې دغه کړی دی په کار چې د هغه ای پی پیس خبره مو سره چیړلې و ځکه چې هغوی هم په ټول ملک کې لاکډاون کړو په هغه لاکډاون کې هم د ملک ته د ایربورو په نقصان رسېدلی دی نو پیدا قام ته سره الله یو ورځ په ټول ملک کې دا تاریخي لاکډاون شو نو ملته څه پیدا شو هغه ای پی پی ز خبر ډیره مهمه و چې دلته کې زما بیلی سوخري
او ما ته بیلي د سره شته دی نه. ښه بعد دغه چې کوم د 12 ملکونو سربراهان راځي دي کې وزیر خارجه ګان دي د شنګای تاون کانفرنس کې، نو د بھارت وزیر خارجه چې دا په 2015 کې راغلو، هغه ټیم کې وزیر خارجه راغلو، او بیا چې کوم دی نو هغه په 16 تاریخ باندې وزیر خارجه را روان دي. نو دا یو ډیره مهمه خبره ده چې دلته کې دغه وزیر خارجه راغلی. ګران کتونکو چونکه انټرنیټ بند دی، ټي وي بند دی، هغه شانتي خبرونه تاسو ته مخې ته نه راځي، ما تاسو ته انفارمیشن درکو او په دې باندې زه څو خبرې کول غواړم، تاسو هم په غور وره. زمونږ چې د صوبې له څوک بهتري ورکوي زمونږ د سر ګل دی. مسله دا ده چې دلته کې موږ سوچ نه کوو، کنځلې کوو، سوچ نه کوو، بختانونه لګو، سوچ نه کوو، تورونه لګو، شعور نشته، بې شعوري ده. یو زمونږ نه ماکوان جوړ شوي دي او بل موږ د خپل حق تپوس نشو کولی، او پالشتو موږ له ډېر زیات راځي د پارټۍ دپاره، د لیډر دپاره خپل ځان ګناهګار وو. په قبر کې ما سره څوک هم نه سملي، خپل عمل به مې په کار راځي، کردار به مې پاتې کېږي. داسې د هر سړي په کار دی. نو ګرانو کتونکو خاندګې په موټروی کې وکنه شوې، پیدا یې چاته وه، میخونه واچولی شو، کنټینرې د دې ټوله مشینري د دې صوبې هلته وفاقین خطرې. نن ما خبرونه کتل، سند نن د قجورو یو منصوبه اعلان کړه، داسې نورې ډېرې منصوبې. دغه شانتې مریم نواز مې کته، هغه د منصوبو اعلان کو. دغه شانتې بلوچستان مې کته، دغه د منصوبو اعلان مې کو. خپله صوبه مې کته، نو وزیر اعلی صاحب چې کوم دی هغه ځای ته ورسېده او اټک یې کراس که او برخان انټرچینج ته ورسېده او دې ځای ته ورسېده. زمونږ صوبه او مشران هغه په احتجاج کی، اپوزیشن هغه تماشه کوي، هغوی پکې نښتي چې ځان له پکې راوګوري چې ما ته پکې چېرته کرسۍ او وزارت میلو شي. دا زمونږ د مل د سیاستدانانو کردار دی. سوچه کې دې ټیم کې دا خلک په یو پلیټ فارم باندې کینون دي، دا خبرې خلک کیدی شي، خو صرف زه ونه ده، صرف زه ونه ده. یار دلته کې یو عام سړی د کلي علاقې غټه جرګه کوي، نو دلته کې دا ادارې او دا دومره سیاستدانان دا د ملک د دې مشکلاتو نه نشي ویستی، دا د قوم د دې مشکلاتو نه نشي راویستی. نو په دې وجه باندې ګران اوریدونکو، خو زه دلته کې د محکمه صحت خبرې کومه، نو د هغوی نه تپوس نشته، ځکه چې وزیر صحت هغه په درنه کې بیزی دی، او دلته کې دا خلک نښتي دي، خپل فایلونه او بیروکرات ټول په یو میز باندې دي، او ښه کرپشن چې کوم دی نو هغه ښه بېدرېغه روان دی. د قام وسایل لوټ کېږي او مسایل ورته پرېښودل کېږي. خو دغه شانتې تعلیمي ادارې وګورم، نو هغه وختن په وختن د سره موږ خبرې اترې کوو، هغه دغه شانتې روان دی. خو دغه شانتې ملاوټ وګورم، نو هغه ښه په درس کې روان دی، تپوس نشته. ما ته یو کس کال کړو چې صرف تیاریږي، د کاڼي نه تیاریږي. زموږ په دې منګا درګۍ کې دلته چې روز دغه ځای کې یو لار ده، دلته کې 2 نمبر آیسکریم تیاریږي، کولډ ډرینک تیاریږي، هغه برانډ تیاریږي چې هغه برانډ دلته په پوخ قیمت خرڅېږي، او چې ګوټې ته وکړي د یو جنرل سټور نه به راوالي. دلته څومره غټ غټ سټورونه دي، خو د ډي سي کار څه دی، ځان له مسلې ګوري، څه ځان روغی. لکه ساده خبره به وکړو، تیل ارزان شو، کرۍ ورځ تر ورځه چې کال مخکې کومه کرۍ وه، نن هماغه کرۍ ده. د ټریفک څه کار دی؟ د ټریفک دا کار دی چې په کم چوک کې ولاړي، پلین کوچ را روان دی، پلین کوچ یې ودرو، په هغې کې سورلی دي، سورلی نه تپوس وکړي چې تا نه کرۍ څونه اخلي. کال مخکې چې د نه کومه کرۍ اخیسته، نن هم درنه اغالي، چې یو نن هم درنالي، نو راشه او ګاډۍ پرچه که. نو دی به څه کوي؟ دی به وایي ښه لیسن شته دی، یاره پرمټ شته دی، یاره دا شته دی، کرۍ مرۍ نه، هغوی به پرچه ورکړي، خو د خپل کمیشن دپاره، د خپل کمیشن دپاره. د ټریفک په دې کې کمیشن دی چې څونه زیاتې پرچې وي، نو دې افسرانو ته دا هغومره کمیشن میلاویږي. نو دا کرۍ خو چې کومه ده په هر روډ باندې، هماغه رشکه چې کومه ده، چینچي چې ده، تیز رفتاره، د هغوی کرایانو کې هېڅ قسمه کمې نه راغلي. پلین کوچ په کرایانو کې هېڅ قسمه کمې نه راغلي. ټیکسي خو د بازار نه کې نو هغې کې هېڅ قسمه کمې نه راغلي. دا زه ټولې پښتونخوا خبره کوم، صرف 400 خبره نه کوم، خو
خو د صحت خبره کوم د ټولي پښتونخوا خبره کوم صرف د 400 خبره نه کوم خو د سکولونو خبره کوم د ټولي پښتونخوا خبره کوم صرف د 400 خبره نه کوم د سړکونو خو مونږه ذکر نه کوم خدن ماته یو ملګری چې کم دی هغه ماته ویډیو رولېګله او هغه ویډیو کې چې کم دی نو باقاعده هغه لګیا دی او ګیس چې کم دی نو د بلولو کوشش کوي خو مجال شته یو تیلیو ډبې چې کم دی په هغې ختم کړی دی او هغه ګیس چې کم دی نو هغه نه دی لګېدلی دا هسې تاسو ته دا تاسو ته لږ شانتې ښیم دا وګورئ ښه دا زه د سوشل میډیا باندې د ملګرو ته ښیم دا ملګري لګیا دي او دا چې کم دی نو په دې باندې دا دغه کوي خو دا ګیس چې کم دی نو دا نه لګي نو دا صورت حال دی ګیس د سره شته دی نه ښه د ګیس د سیکورټي پیس باندې خو مونږه خبره کړې وه شیرپو کې د ګیس صورت حال ډېر د ګډوډۍ ښکار دی شیرپو کې 7 ګنټې لوډ شیډینګ دی ښه د مرزو سب ډیویژن دی 7 ګنټو پس 1 ګنټه ورکوي بیا چې 1 ګنټه راشي نو بیا 7 ګنټې نه وي نو بیا نو 7 نه 21 نو 21 ګنټې لوډ شیډینګ دی 3 ګنټې بجلی ورکوي مړه دا د کم انصاف دی یار دا مونږ پاکستانیان نه یو مونږ په دې ملک ټیکس نه ورکوو مونږ د دې ملک قانون او آیین نه منو زمونږ نه دې ملک ته پیدا نشته چې چا ملک وخوړ هغه مزې کوي او مونږ شپر وس په ځان یوه کړې ده ځان هم مشین جوړ کړی دی خوب هم نشته مزدوري کوو په هغې سیز اخلو ټیکسونه چې کوم دین حکومت ته رواني د بجلۍ بیلونه داخلو د ګیس بیلونه داخلو د پی ټي سیل بیل داخلو 3 بیله شو د 3 بیلونو کې ټیکسونو ته وګوره د ټي وي سمارټ ټي وي دا عجیبه خبره ده پی ټي سیل چا لګولې سمارټ ټي وي پکې نشته دا پسې به د هغې بیل هم راځي او د پی ټي سیل یا د وای فای دی وخت ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې نن نت هغه ځای کې کار کوي چې چا سره وای فای ده چې چا سره وای فای نشته هغه ته نت کار نه کوي نو په دې خبرو باندې سوچ پکار دی چې یاره دا موږ روان کم طرف ته یو موږ سره کیږي څه لکه دونه ظلم خو نه دی پکار کنه داسې په ډیرو د صوبې د دې صوبې په ډیر دغه کې دا کار دی نن خو احتجاج د قام د پاره د صوبې د وسایلو د پاره د لوډ شیډینګ او د بجلۍ د دې د پاره نو بیا ټیک ده خو دلته کې د احتجاج عجیبه عجیبه نارې وي او د هغې دته لږه تضادات خیمه تضادات دا دی چې دلته پی ډي ایم یو جرګه پی ټي ایم چې کوم دی هغه یو جرګه رابلي په هغې باندې بل ورځ مونږ خبرې کړې وي او اوس په دلبر نیوز کې زموږ یو رپورټ هم چې کم لاپته خلک دي یا څومره شهیدان موږ پښتونخوا ورکړي دي د دې یو پیګره والا پارټي راغوښتلې ده او د دې صوبې چې کم وسایل دي د هغې دپاره دلته چې کم معدنیات دي یا دلته کې ګیس کېږي دلته د بجلي پیدا کېږي یا دې اوبه دي نو د هغې دپاره یو لاهې عمل توی کول دي او په دې باندې منظور پښتین ډېره ښه خبره کړې وه چې موږ اسلام آباد ته یا پنجاب ته یا سند ته چېرته لاړ شو نو چې زمونږ نه څوک تپوس کوي نو زه ورته یو شان خبره کوم د بلې پارټۍ مشر ورته بل شانتې خبره کوي د بلې پارټۍ مشر ورته بل شانتې خبره کوي نو موږ ته تر اوسه دا پیګر نه دی معلوم چې موږ څونه شهیدان ورکړي دي او موږ سره څومره وسایل دي او موږ ته پیدا څومره ده او موږ ته نقصان څومره دی وي دا موږ ته تر اوسه پته نشته دې دپاره نو هغوی یو جلسه کوله نو د پښتونخوا پولیس پې ورغلي دي او ښه مرګ لی وښلي دي ټکولي دي هغه هر څه یې وله تس نس کړي دلته کې یو لیټر جاري شو چې یاره دا وفاقي حکومت راغلی زما په صوبه کې د 13 ترمیم لاندې د وفاقي حکومت د دې کردار کار څه دی او چې کار ساتي نو زما وزیر اعلی په اعتماد کې اخلي چې زما وزیر اعلی په اعتماد کې نه وي زما په صوبه کې د وفاقي حکومت هېڅ کار نشته نو هغه دوی وي چې دا خو وفاقي حکومت کوي نه وزیر داخله محسن نقوي وایي چې دغه خلک دي د پښتونخوا د پولیس نه تپوس وکړي چې تاسو چا په موږ راچولې نو دې ته وایي دوه پړقي دې ته وایي دوه مخي لکه دا دوه پړقي چې کومه ده نو دا نه ده پکار دا کومه چې دلته کې زموږ سره کېږي یا کم سیسټم چې کوم دی نو هغه روان دی او په کومه طریقه باندې د قام وسایل هغه لوټ کېږي
هغه خوړل کېږي، غبن روان دی او چاته دی هېڅ قسمه پیدا نشته. اوس ګرانو کتونکو خو دې وخت کې حکومت د ان پی یو هم دا خبرې هم کولې، خو دې وخت کې حکومت د قومي وطن پارټۍ هم دا خبرې هم کولې، خو دې وخت کې حکومت د جماعت اسلامي هم دا خبرې هم کولې، خو د مسلم لیگ نون، خو د جمعیت علماء اصلاح، خو د پیپل پارټۍ. دې وخت کې زما په هسپتال کې مسایل شته، ذمہوار یې څوک دی؟ دا صوبایي حکومت. دې وخت کې زما په سکولونو کې حد نه زیاتې مسایل دي، ذمہوار یې څوک دی؟ صوبایي حکومت. دې وخت کې روزګار نشته، لارې کوڅې کچې دي، مسایل ورځ تر ورځه زیاتېږي، ورځ تر ورځه موږ قرضداري کېږو، هغه د صوبایي حکومت یې قرضداري. د ګیس خبره کوو نو د ایمنۍ ذمہوار دي، د دې صوبې نه یا د دې ضلع نه چې کوم ایمنیګان تللي دي نو هغوی یې ذمہوار دي. خو د بجلۍ خبره کوو نو دغه ایمنیګان ځکه چې دا زموږ ناظران دي، وزیر اعظم ته به دوی زموږ پیغام رسوي، وزیر اعظم ته زموږ د خرڅرو پیغام چرته رسي چې زموږ په کلي کې څه دي او څه روان دي. ټوله شپه لوډ شډینګ او خره موسم چې کوم دی نو له ښه شو، په دې ګرمۍ کې په موږ څه تېر شو، څه تېرېږي، دا کوم طرف ته چې کوم دی نو حالات روان دي او ورځ تر ورځه جون هغه ګرانېږي. خو موږ ته دا وزیر اعظم وایي که نه چې موږ معاشي پرمختګ او ډېر زر ده چې موږ به د دې ګرانۍ نه دې نه وځو، دا ممکنه نه ده. دا لې ممکنه ده چې دا خپل پلیټونه او دا خپل کم د کرپشن پیسې او دا کم چې شته شوی نو چې ټول کینې دا سیاسي مشران یو څو پارټۍ دي که دلته خو نمبري روانه ده که نه، دلته مو تا ته نه دا کرسۍ میلاویږي او نه موږ دغه ځای ته تللی شو، دلته خو نمبري روانه ده، کله یو راځي کله بل راځي، دا نمبري ختمول دي. نو خو دا نمبري تاسو نه هم ختموئ، نو زموږ د دغې سره هم کار نشته دی. زموږ سره ګاونډي خیوات چې کوم دی نو هغه افغانستان دی وخت کې زموږ نه په لږ وخت کې په ترقۍ روان شو، انډیا ده، ایران دی، دغه شانتې بنګلادیش دی، دا ورځ تر ورځه مخ په وړاندې روان دي. موږ دلته کې صرف عرضي کار کوو، عرضي کار کوو، څنګه چې زموږ د 400 د انجینران دي یا د هایوې والا دي، دوی د سړکونه جوړوي که نه، نو دوی په داسې سیسټم جوړوي چې بل حکومت راځي چې هغه هم پکې لږ کار وکړي، پوخ کار د سره نه کوي. زه بیا راځم ما تورمزو مثال ورکو چې خدای د تورمزو د پټوارخانې شانتي مثال چاله نه ورکوي چې هغه پټوارخانې پته نه لګي، کله یو سر کې کله بل سر کې خلک ګرځي چې پټوارخانه څه شوه او یې خپل دفتر شته هغه په لیز ورکړی دی. تپوس خو شته دی نه، ډي سي صاحب دا تپوس ولې نه کوي؟ ما ته دا ډي سي کینی، ما ته د یو ایمنۍ ایم پی کېږي 400 دی ګوټ ګوټ نه خبر کم چې 400 کې روان څه دي، کرپشن کوم ځای کې کېږي، درغلي کوم ځای کې ده او کوم اداره، خو چې زه ولې دعوت ورکم او یار تا سره پروګرام نه کوم نو زما خو پالشتوب نه لګي، نه دې زه پالشتوب کوم. نوکر ته خو زه د نوکر په دغه باندې ګورم، نوکري او اکثر راته دلته کې بیا منیجمنټ نه دغه کېږي، تنخواه لکونه روپۍ تنخواه یار دونه غټ ګاډي درکړې ده، دونه غټه بنګلې درکړې ده او دومره لوی عزت دی او زه ته په ګنټو ګنټو بار انتظار کومه صاحب میټینګ کې دی، صاحب موډ ټیک نه دی، صاحب چې کوم دی نو باتروم ته تللی دی، صاحب چې کوم دی نو دا کوي، صاحب هغه کوي، نو صاحب ته موږ انتظار کوو چې زما نوکر دی خو زه ورته انتظار کوم. خی 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 دا د دې ملک سیسټم د دغه خلکو دی چې کوم زمونږ نوکران دي، د هغې خلکو دی چې کوم زمونږ ناظران دي، او موږ خړسري پالیشي کوو او زنده آباد او مرد آباد وایو، او دغه زمونږ سیسټم روان دی. نو ګران اورېدونکو دې وخت کې چې د ملک کوم الغو تلغو دی او کوم دا سیسټم روان دی او راتلونکي 72 غنټې یعنی 2 غنټو کې څه کېدونکي دي او څه کېږي، نو چې د چا زوی تللی دی نو خپل زوی سره رابطه کې اوسئ، د چا پلار تللی دی نو د هغوی سره رابطه کې اوسئ. زمونږ دپاره ډېر عزیز دی، بس تللی دي جنت نه ګټي نه آخرت دپاره تللی دي. ښه دا خبرې پکې د سره نشته دي، دا
دا احتجاج د احتجاجي درنا دا د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت انا ضد او خپل مفادات دي موته د هیڅ پیدا نشته خو بیا خو زما چارسدي ته یو جوبل راځي زه په ټولو مخکې خفه کېږم ځکه چې بیا دا مشران تپوس هم نه کوي داسې ډېر ما کتلي دي د ډب بانډه کې مراد نومې هلک دی زما د اواز به اوس هم اوري ما ول اواز پورته کړو مراد ډېر خلک پی ټي آی کې ډېر سرګرم کارکون دی او ډېر تکړه ورکړی دی ما ول اواز پورته کړو داسې یو بل و د بجلۍ ستنې نیولو هغې له ما اواز پورته کړو د عمرزو علاقې طرف ته نو چې دې کې بیا زخمي شي یوازې دې پاټۍ کې نه په نورو پاټو کې په نورو پاټو کې بیا د خپل ورکر ډېر کم تپوس کوي صرف ورشي تصویر ورسره وباسي او بیا اسم نه وي نو موږ لګیا چاله یو او جنګ چا سره کوو او څوک ګټو دا جهاد زموږ چا سره روان دی اسرائیلو سره روان دی د فلسطین په حق کې لګیا یو د شام په حق کې لګیا یو د عراق په حق کې لګیا یو په خپل ملک کې موږ جنگ جوړ کړی دی لکه یو خبر وګوره چې نن به د څومره مریضانو اپریشنې په اسلام آباد کې ټولې لارې سیل کړي دي که نه او یاره 20 فوټ کنټینر دا لګېدلي را څه ځای کې 30 فوټ درې کنټینرې چې کوم دی تاسو غټه ډبه لیدلې وي که نه دا یو چتې کړي دي نو دا به زمونږ دپاره چې کوم دی نو ګټه روړي هېڅ ګټه نه روړي زمونږ په وسایلو باندې وفاق هم لګیا دي صوبه هم لګیا ده موته ته هېڅ پیدا نشته دي خو زه دغه دعا ګویم چې خدایه زمونږ د صوبې نو بیا په خاصه توګه د خپل ضلعې د کارکنانو دپاره چې کوم دی نو دعا ګویم چې خدای په خیر د خپلې ضلعې ته راولي ولې ابلورم زمونږ د ضلعې کارکنانو تحریک انصاف هغوی یو ډېره غټه ستونزه چې کومه ده خل طلب کړې وه چې هغه 4 پولیسوالۍ دغه کړو او دا خو دونه شعور دی بیا دغې خلکو کې نن مې یو ځای کې پروګرام کوم ما ورته دا ویډیو لږه پوره ګورئ ظالمانو پوره نه ګوره ډایرکټ په کنځلو راخطا شي نو علب خان شرپو خو شپږ کاله دا کنځلې د دې قام دپاره بیا موږ وی دا ټیکه موږ اخیستې یار به ټول زنده‌باد یو هم پکې مرداباد نه بس قام خوشحاله دی زم خوشحاله یم بس په مسلو به زه خبرې نه کوم خو بس ضمیر دی مایک دی بیا شروع شم تاسو ته څه پته ده چې زه دا څو خبرې وکړم که نه دلته په سوشل میډیا باندې ما پسې کنځلې شروع شي وي ته صوبایي حکومت پسې لګیا نو چا پسې خبرې وکړم یار زه خو د خپلې ضلعې مې نه یم پی هغه پسې خبرې کوم زما ذمهوار چې کوم دی زه دې ضلع کې به مرم او دې ضلع کې پیدا شیم زما ضلع خو نه ترقي کوي نه پکې سوکالي راغله نه څه پرمختګ راغی نو څه خو د دې غم کوم اوس وایي چې مخکې حکومتونو څه کړو نو چې مخکې څه نو کړی د سره هېڅ یې نو کړی ځه نو ته خو به څه کوې که نه یار ته خو به څه کوې قوم خو ترقي غواړي که نه و ته به څه نه کوې دا د دې مثال دا دی چې هغه مخکې غلا کوله نو زه وایم کوم یار زما خپل ضمیر دی خپل سوچ مې دی خپل قبر مې دی زه خو په کار زه په خپله طریقه زه بل ته لاس نه نیسم ولې خو بل ته ګوته نیسم نو ما ته 4 ګوتې راتاویږي زه به خپل ځان ټیک کوم او دا زما ټولو اورېدونکو کتونکو ته دا خواست دی چې په خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کړې نو بیا په بل پسې خبرې کوې بل په یونیورسټۍ کې یو ماشومې زنانه چې کوم دی ویډیو شوې وه شیر کړې بل چا وه 2 ورځې پس چې کوم دی هغه دلته کې راغله خلکو ما پسې پوسټونه شروع کړل ما یې دغې خلکو ته هم د 21 په سلام کوم بس سلیب خان شرپو ورځی کې نه ګرانو اورېدونکو دغه زمونږ نننی پروګرام څه داسې خبره شوې وي چاته بده لګېدلې وي برملا ترې معافي غواړو نور د اسپروشو نه سودخورو نه قبضه مافیا نه کرپ افسر نه او کرپ خلکو نه معافي غواړم او ورپسې ویم خو دغه ده چې انتظامیې ته وایم چې د الله د قهر نه ویرېږې وزیر حکومت خو تپوس نه کوي خو دا تنخوا بچو له ارامه موړی د دې قام په کار راشي او بجلي خو نشته لوډ شیډنګ نشته خو خلال سولر انرژي نه ده بالکل په 1,50,000 15,000 نورو مردان که بس کور کې سولر ولګوي چې دیر څه نه خلاص شي دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي خبرې هم ډېرې دي سوالونه هم ډېر دي خو صابر مې نور پرېږدي نه زموږ پروډوسر دی او په ما ډېر ګران دی اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي
تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه د لوی الله په امان